أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى آيات لدلنو كيف فعل سکار اکو سی اکل ربک استارب باصحاب الفیل ہتین والا سرا علم یجعل آیا اللہ تعالی نوکڑی کیدہم داغیا تدبیر فی تضلیل پخسارہ کی وارسل او پری خودل اللہ تعالی علیہم پاغی باندی طیرن مارغان ابابیلا ڈلی بڈلی ابابیل اد مارغان و سیل غنتی کی نیوی سیل پسیل ترمیہم چکم بوہل اغی لرام بحجارت پکانو سرام من سجیل آغا واڑ واڑ کانی کنکر غنتی کی جو فجعلهم ویگر زول غی کعصف مأکول هاغا واخد چی خوڑلے شویوی دا دی صورت نم سورة الفیل دے دا اولنی آیات کی چی دے دا فیل لفظ راغلے دے دا دین دا غستے شوے دے فیل دا فیلتن جمع دا دا فیلتن معنی دا ہاتی او دا فیل معنی دا دیر زیت ہاتین یعنی پا دی صورت کی دا دیر زیت ہاتینو ذکر دی دا نازلی دو پا اعتبار سر دا صورت نولسم نمبر صورت تے دین مخ کی اتل صورتو نچی دے نازل شویوز دا دی یو رکو او پنزا آیاتو ندی دا عرب چکم خلق واطول دا ابراہیم علیہ السلام معتقدو مشرکان یہودین عیسیان صاحبی ذکر چی دا ابراہیم علیہ السلام شخصیت اغا مسلمو او اغا دا طولو پنیز باندی قابل احترامو دی دا پارا ہر فرقہ خپلا کڑی باغ سر ملاولو کوشش کولو او خپل تعلق باغ سر جوڑولو یہودینو بوی چی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمونگا پا طریقہ باندیو عیسیانو بدا دعوی کولا چی ابراہیم علیہ السلام چکم کار مونگا کوا آغا کار آغا کڑے ہو مشرکین مکہ ہم چی دے دا نظریوا چی ابراہیم علیہ السلام چی سمونگا کول آغا باغا کول صریح الفاظ او صفاتو کو سر اللہ ویلی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نو یہودی و نو نصرانی ہو لیکن یو طرف تاکی دو عالم واحد و مسلمانو او غد مشرکانو نهم نو ذکر چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا اللہ تعالی درازا دا پارا قاب جوڑا کریوا دی نسبت سر بخلقو دا کعبی دیر تعظیم کولو لیکن حقیقی طول باندی چی دے آغا عبادت بینو کولو
نو خلکو به د بیت الله ډېر عزت کولو. مکه مکرمه کې خو ما تاسو ته پرونه مې ویل چې څه شی پکې نو او نه هغه زرعي زمین هلته وه او نه پکې کارخانې شته. دا خلک به راته هلته به یو شی وس خرڅولو او دی به هم چې دی مکې خلکو نه به هم څه شی مې ویشتو، هلته نه به هم خلکو راوړو، یمن نه به هم خلک راتلل. یمن چې دی دا د حبشي یو صوبه وه او د دې د گورنر نوم ابرهه بن صباح بن اشرم، دا عیسیو. د حج په دوران کې چې کله دو قتل چې که ښځې دي او که سړي دي، که ځوانان دي که بوډاګان دي، دا ټول چې دی مکې مکرمې ته روان دي. نو د خلکو نه تپوس وکړو چې دا خلک کوم خوا روان دي، دا څه خبره ده؟ نو هغه خلکو ورته وویلي چې دا مکې مکرمې ته روان دي او هلته چې دی یو ځای داسې جوړ شوی دی، دا خلک ځي او هلته طواف کوي. هغه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی. د خلک واستول د کعبۃ الله متعلق معلومات حاصل کړل. هغه ساده کمره وه او غلاف یې پرې چې دی چړاو کړی. نو دو ویلې چې زه خلکو دپاره دا کعبه هم دلته جوړوم په یمن کې. نو ده چې دی په ښار صنعا کې د یمن دارالخلافه کې یو مصنوعي کعبه او ډیره خوبصورته او ډیره اوچته چې دی جوړه کا او د دې غیر چاپیره د چې دی د اوسېدو دپاره کمرې هم جوړې کړي او په هغې کې بسترې ولګولې، خوراک انتظام یې وله وکړو. چې کوم خلک پخته ذهن واله وو هغه خو د ده په دې چال کې را نغل، خو چې کوم خلک ناپوهه وو هغه د ده په چال کې راغل. ای دا خیال وکړو چې پکې کټم شته، بسترم شته دی، حلوا او کرم ورکوي او ډېر سهولتونه دي. نو داسې قسمه خلک چې دی د ده په دې چال کې راغل. دلته حجین چې دی کم شو به مکې مکرمه کې خلک به هلته تلله. د مکې خلک هم پریشانه شو، تجارت هم کم شو، چې کوم سامان به هغې خرڅولو هم بس اوس دومره نه، ځکه چې هغه خلک اوس نه راځي که نه. لپاره هغې تحقیقي کمیټې جوړه کړه، وجه یې معلومه کړه. نو خلکو ورته وویل چې یاره هلته خو ابرهه چې دی یو داسې کمره یې جوړه کړې او خلکو ته وایي چې بس دا ستاسو چې دی کعبه ده، دلته راځئ او طواف هم کوئ او ښه مزېدار دا سهولتونه دي او هغه دي واغه ښه لکه خبرې اترې ورته وکړي. نو د دې ځینې یو کس لاړو، هغه هلته چې دی ډک اودسمات یې وکړو او ګن مند یې په هغه د ده چې مصنوعي کعبه جوړه کړې وه هغې کې ورته ګن مند وکړو او بعضې حصو باندې چې دی ولا اور م ولګولو. نو داسې غلاظت چې ده دغه کو ته ابرهه ته دا خبر ورسېده. نو ډېر سخت غوسه شو، باره یې وخته، غوسه کې راغو چې ما دومره چې دی روپۍ په دې باندې ولګولې، دومره خوبصورته کعبه ما دې خلکو دپاره جوړه کړه او دی پکې دا کار وکړو. نو هغه ورته وویل چې ښه دا هم دې خلکو کړی، دا د قریش خلکو کړی دی، د مکې د خلکو. اوس به زه ځم او زه به کعبه چې دی هغه راغورځوم. حافظ ابن کثیر وایي چې د 80,000 فوج ځان سره واغشتو او 8 هاتین ورسره، او بعضې وایي چې نه 12 هاتین ورسره. غټ هاتین هم پکې محمودو، د حضرت عبدالمطلب 200 اوښانو هغه یې هلته چې دی سرېدل، د په هغه قبضه وکړه. عبدالمطلب دغه وخت کې د کعبې متولی و، دا د پیغمبر علیه السلام نیکو. د پیغمبر علیه السلام ولادت با سعادت هم چې دی په دغه کال شوی و.
عبدالمطلب چې دی هغه ته چې پته ولګېده چې یاره زما اوښانې چې دی دغه کړي دي چې یاره زما هغه اوښان چې تا نیولي دي 200 اوښان دي هغه ماله راکړه. نو ابراهیم ورته وویلې چې ته خو د کعبې متولي صرف د خپلو اوښانو چې دی تپوس وکړو. نو ده ورته وویلې زه د اوښانو مالک یم او د کعبې چې کوم مالک دی به تا نه ډېر په طاقت کې غټ دی او هغه به د خپل کعبې حفاظت په خپله وکړي او ما ته ستا د منت کولو چې دی څه ضرورت نشته دی. نو دله چې دی غوسه ورغه ده ورته ښه زه ګورم چې د کعبې والا څومره طاقتور دی. اتین چې کوم دی کعبې طرف ته نه تلل او په دغه وخت کې د سمندر د طرفه چې دی عجیب او غریب قسمه مارغان چې دی د ده یو سیل والوتو او په دې لشکر باندې چې دی حمله وکړه او د هر یو مارغه سره چې دی درې واړه واړه کنکرې وي کاڼي توتکاڼي غونتې کې ورسره او دی چې دی د دې لشکر په خلکو باندې حمله وکړه او چې څنګه به یو کاڼی داسې ورخوشی کو ابه دې کس کې داسې به ننوتو په بل طرف به ووتو لکه هغه کار چې دی د غم نشي کولی دا ټوپک دا ګولۍ نه دام نشي کولی څنګه چې به هغې کار کو چې په چا باندې به هغه کاڼی لګېدو د هغه پوره جسم به چې دی پوره جسم به یې داسې سوری شو او جسم به یې ختم شو. چې کله دا عذاب هاتین وکتو نو هاتین چې دی وتښتېدل او د لشکر چې کوم سپاهیانو هغه څه هلاک شو او څه وتښتېدل او څه په لاره کې مړه شو او د ابرهه دا چې کوم مشر و د ده په جسم کې دا زهر داسې سرایت وکړو چې د هغه یو دا جوړ نه دی یو جوړ به داسې ونه غورځېدو او په دغه حالت کې د یمن ته بوتلو او د هغه به کله به ونه دا یو پیوند غورځېدو کله به ونه بل جوړ غورځېدو کله به ونه بل جوړ غورځېدو داسې مرګ ولا الله پاک عبرتناک مرګ ورکو چې د الله تعالی قدرت چې دی هغه ډېر وسیع دی ډېر غټ دی.